السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران کتونکو اوریدونکو سونو پښتونخوا اف ام شپږ نوي او کم نوي اشاریه څلور کې ستاسو کوربه مفتی فضل الله جنیدی سره د خپل درون خوږ میلمه مولانا محبوب الله مصطفی صاحب دامت برکاتکم علینا پروډوسر نور حکیم نوری صاحب پروگرام سراج مستقیم کی اسلامی تعلیمات او فکر اقبال پرانا کی وطنیت او قوم پرستی اعتدال بیانول یعنی نننی پروگرام موجودہ اسلامی تعلیمات او فکر اقبال پرانا کی وطنیت او قوم پرستی اعتدال په موضوع باندې لب کوشائی نمخ کې ز خپل راغله ګران قدر ملما مولانا محبوب الله مصطفی صاحب ته خوش آمدید وي. شکریہ ډیره مننه جزاک الله مفتی صاحب. زه اول د ستاسو او بیا د سونو پښتونخوا د ټول ټیم د زړه د کومې نه شکریہ ادا کوم چې ماته په دې پروګرام کې بلنه راکړ. جزاک الله ډیره مننه. خوږو عزتمندو موضوع باندې لب کوشائی نمخ کې شان سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا. وگو عزت مندو د موضوع حوالے سرا گران قدر ملمنا رنبنے سوال اسلام کی یعنی قرآن او حدیث کی وطن پرستی او قوم پرستی څه حیثیت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ډیره ښکلې موضوع ټاکلې ده. د دې موضوع ډیر زیات اهمیت دی او بیا خصوصا د ملک موجوده چې کوم حالات دي چې په ملک باندې اندرونی او بیرونی حملې کیږي نو الحمدلله زمون افواج پاکستان زمونږه ادارې هغه د بیرونی چې څومره حملې کیږي د هغې خو دفاع کوي او دشمن له موتوړ جواب ورکوي، خو لیکن چې کمی اندرونی مسائل دی او کمی حملې دي په زمون خلاف، زمون د قوم خلاف، زمون د ملک خلاف سازشونه کیږي نو د هغې چې کوم د مخنیوي کول پکار دي. په هغه مسایلو کې په هغه سازشونو کې یو سازش چې کوم دی زمونږ د ملک او د قوم خلاف چې نن استعمالیږي هغه د قام پرستی د حربه استعمالیږي چې د دې ابتدا که مونږ تاسو ګورو نو دا د مغرب د طرفه سوی وه. مغربیانو چې کوم دی دا یو به طور حربه استعمال که او د مسلمانانو چې کوم وحدت او اجتماعیت و په هغې کې چې کوم دی جداوالی راوستلو دپاره د مسلمانانو چې کوم هغه یو قوت و د اتحاد په شکل کې هغه ټوکړې کولو دپاره مغربیانو اهل مغربو چې کوم دی دا حربه استعمال که او د اسلام چې کوم هغه اتحاد و هغې ټوکړې کو. خو نن په دې دور کې ډیر زیات د دې ضرورت ته خصوصا ملک چې کوم صورت حالت ته نو دا د چا نه پټ نه دی. مونږ تاسو که وګورو زمونږ په ملک کې 4 وانو صوبو کې د خلک چې کوم دی د دې فتنې شکار شوي دي. لکه مونږ که بلوچستان وګورو نو هلته د آزاد بلوچستان چغې وهلی کیږي. دغه شان که مونږ پنجاب کې وګورو نو هلته د جاگ پنجابي جاگ نارې وهلی کیږي. دغه شان که مونږ سند وګورو نو هلته د سند دیش تحریک چې کوم دی هغه متحرکه دی. دغه شان که KPK وګورو نو دلته چې کوم دی د آزاد پښتونستان خبرې کیږي. نو هر طرف ته چې کوم دی زمونږ په ملک کې نن ډیر خلک د دې فتنې او د دې بدبوداري بیماری چې کوم دی هغه متاثره شوي دي او دې کې چې کوم دی د دې بدبوداري بیماری ښکار شوي دي. نو د دې موضوع په دې دور کې ډیر زیات اهمیت دی. جزاک الله. جی اوس تاسو دا تپوسو کو چې نشنلیزم څه ته وایي، یعنی قام پرستی او وطن پرستی څه ته ویلی شي. نو د دې خو ما تاسو ته مختصرا ذکر کو چې د دې کوم هغه تاریخي پس منظر دی. د اسلام نه مخکې دا قام پرستی په عربو کې ډیره سیوا وه، خو بیا په دې دور کې چې کوم دی دا اهل مغربو چې کوم دی به طور حربه استعمال کو، د مسلمانانو هغه اجتماعیت چې کوم دی هغه ټوکړې کو. اوس نشنلیزم ویلی څه ته شي؟ نشنلیزم چې کوم دی د خپل
زبان او د خپل رنگ او نسل د خپل جغرافیې د ثقافت او د کلتور په بنیاد باندې چې کوم دی یو ریاست قائمول او بیا هغې سره دومره انتها درجې کې محبت ساتل، دومره مینه کول چې هغه محبت د انتها درجې نه اوچت شي، هغه انتها پسندې شکل اختیار کړي او دی بیا د دې لپاره هر قسمه جایز او ناجایز عملونه کوي، نو دې ته چې کوم دی نشنلیزم ویلی شي. مطلب دا دی چې د نیشنلزم چې انتها پسندۍ ته ورسي نو د دې مذمت راغلی، د دې بیا چې کوم دی اسلام کې ډیر زیات مذمت راغلی دی. محبوب علیه الصلاۃ والسلام که مونږ زندگی وګورو، قرآن مجید وګورو، اسلام چې کوم دی انسانیت ته د قومي انفرادي په ځای باندې چې کوم دی اسلام انسانیت ته د ملت او د اجتماعیت پیغام ورکوي. دغه شان د لسانی اشتراکیت په ځای باندې د اسلامي اشتراکیت پیغام انسانیت ته ورکوي. دې سره سره اسلام چې کوم دی انسانیت ته د ملت په ملت کې د اخوت او د بایچاري پیغام ورکوي. مونږ او تاسو که وګورو قرآن مجید فرقان حمید کې الله تبارک وتعالی فرمایي انما المؤمنون اخوه، او بل آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الناسو انا خلقناکم من ذکر و انثى، چې خلکو ما تاسو چې کوم دی د یو نارینه او د یو زنانه نه پیدا کړي، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، او بیا چې کوم دی ما تاسو مختلف گروهونو کې مختلف قبایلو کې تقسیم کړي، لتعارفوا دې دپاره چې تاسو پہچان وکړی شي، دې دپاره نه چې تاسو په یو بل باندې برتري حاصله کوي او بل ثقافت بل کلتور بل روایت یا بل زبان ته چې کوم دی تاسو د حقارت په نظر سره وګورئ، دې دپاره نه لتعارفوا، صرف تاسو د پہچان د پاره چې کوم دی الله تبارک وتعالی تاسو ته مختلف قبایل درکو مختلف گروهونه کې تقسیم کړي. نو بیا څه فرمای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خو لیکن په تاسو کې به د فضیلت خاوند هغه شخصیت وي، هغه خلک به چې کوم دی د شرافت او د فضیلت خاوندان وي څوک چې تقوا اختیاروي. نو که تاسو ګورئ دا فضیلت معیار چې کوم دی هغه تقوا ده، هغه لسانیت نه دی، هغه جغرافیه نه ده، هغه ثقافت نه دی، هغه کلتور نه دی، بلکې هغه چې کوم دی الله تبارک وتعالی د جمیع انسانیت د پاره هغه تقوا ګرځولې ده. نو که اسلام کې مونږ تاسو ګورو د شرافت چې مونږ نن ډیر خلک د دې فتنې شکار دی او ځان ته هغې ډیر اعلی ګوري او ځان ډیر مقدم ګڼي په هر څه باندې، د خپل ثقافت او خپل کلتور خبره کوي او نور چې کوم ثقافتونه یې هغې ته د حقارت په نظر باندې ګوري، نو دا نه دی پکار، بلکې انسانیت چې کوم دی دا د مساواتو درس ورکوي، اسلام چې کوم دی دا د مساواتو درس ورکوي. نو که دې لحاظ سره مونږ وګورو نو قرآن مجید چې کوم دی مونږ ته داسې قسمه تفرقات او داسې قسمه امتیازات نه دی راکړي. او بل آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، تاسو چې کوم د اجتماعیت اختیار کوي د بحبل الله په صورت کې تاسو چې کوم د الله رسې چې کوم د په مضبوطۍ سره ونیسئ، ولا تفرقوا تاسو چې کوم د تفرقه بازی مه کوئ. دلته ډیر د تفریقې تقسیم کېږي، ډیر اقسام جوړیږي، لکه څوک د مذهب په نوم باندې چې کوم د تفریقه بازی کوي، څوک د سیاست په نوم باندې، څوک چې کوم د قام او د کلتور په لحاظ سره، څوک چې کوم د زبان په لحاظ سره، څوک د ثقافت په لحاظ سره، څوک د چې کوم د جغرافیې سره، نو مختلف قسمه اقسام دي چې په هغه سره دي تفریقه بازی کوي. نو الله تبارک وتعالی په دو ټوک انداز کې او فرمایل چې تاسو تفریقه بازی مکوي، بلکې د واعتصموا بحبل الله په صورت کې چې کوم د اجتماعیت اختیار کوي. نو که اسلام کې وګورو قرآن مجید کې وګورو، قرآن مجید چې کوم د موږ ته دا پیغام راکوي. او بیا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام کوم سیرت سټډي کو، د محبوب علیه الصلاۃ والسلام سیرت خو چې کوم د موږ ته ډیر واضح انداز کې د قام پرستی چې کوم د محبوب علیه السلام په خپل د ژوندۍ کې د قام پرستی جلد ختم کړي دي. محبوب علیه الصلاۃ والسلام مشهور خطبه د خطبه الوداع په هغه کې محبوب علیه السلام څه فرمایي، یا ایها الناس ان ربکم واحد، چې تاسو رب یو دی. او بیا څه فرمایي، الا خبردار ووري یا دهانی مونږ ته خبرداري راکوي چې لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، نه چې کوم دی عربي ته په عجمي باندې فوقیت حاصل دی او نه چې کوم دی عجمی ته په عربي باندې فوقیت حاصل دی. او بیا فرمایي ولا لاسود على ابيض ولا لابيض على اسود، نه چې کوم دی تور ته په سپین باندې فوقیت حاصل دی او نه سپین ته په تور باندې او نه تور ته په سپین باندې. نو بیا النبي عليه السلام فرمایي الا بالتقوى، ها که فوقیت حاصل
بل دی د فضیلت سو خاوند ګرځېدی شي نو هغه په دې رنګ و نسل سره په دې جغرافیایي حدبندیانو سره په دې ثقافتونو سره په دې مختلف کلتور سره هغه چې کوم دی د فضیلت خاوند نه جوړیږي بلکې که هغه د فضیلت خاوند جوړیږي نو هغه په تقوا باندې ګرځېږي. او بیا بل روایت هم د محبوب علیه الصلاة والسلام ډیر واضح انداز کې دی د یو غزوه په مقام باندې دا بخاري شریف کې دا حدیث موجود دی. دا غزوه په مقام باندې محبوب علیه الصلاة والسلام موجود صحابه کرام انصار او مهاجرینو صحابه خپل منځ کې څه کشیدګي راغه په هغه کې چې کوم دی یو صحابي انصاری صحابي خپل انصار صحابه او ګروپ چې کوم دی رو بللو بل طرف ته مهاجر صحابي چې کوم د خپل مهاجرین رو بلل. محبوب علیه الصلاة والسلام چې کله د دې دا بلنه وورېده دا اواز ور واورېدو نو محبوب علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې دا څه د جاهلیت چغې جوړې کړي تاسو خو بیا د هغه جاهلیت دور چې کوم دی را تازه کوئ. نو محبوب علیه الصلاة والسلام دومره په اهتمام سره چې کوم دی د قام پرستۍ نه هغه خپل قوم راویستی و په هغې به هر ټایم چې کوم دی په هغې باندې خصوصي نگاه ساتله چې قام پرستۍ کې هغې پرونځي دې د وجه نه خو هغې چې کوم دی بیا د ټول امت مسلمه او په ټوله دنیا باندې هولډ وساتلو کله چې هغې د قام پرستۍ نه ورووته چې هلته که هر جنګ و په هغې کې فارسیم و په هغې کې عربیم و په هغې کې حبشیم و هر قوم هر کلتور والا په هغې کې موجود و نو هغې بیا چې کوم دی ټول دنیا امامت وکړو. او بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمای لیس منا من مات علی عصبیت څوک چې په عصبیت باندې مړ شو نو هغه چې کوم دی زمونږ نه دی. نو که اسلام کې مونږ تاسو وګورو اسلام چې کوم دی د قام پرستۍ اجازت نه ورکوي بلکې د دین منع کړی ده ځکه دا قام پرستی چې کوم دی دا د انسانیت چې کوم اجتماعیت دی هغه ټوکړې ټوکړې کوي. ماشاءالله ماشاءالله خوږو عزتمندو مولانا صاحب ډیر ښایسته انداز کې سوال او د هغې جواب ستاسو په خدمت کې بیان کو. حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ما بارگاہ رسالت کے عرض کو یا رسول اللہ عصبیت او قوم پرستی ستو جی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ان تعین قومک علی الظلم جی عصبیت دا دی چې د ظلم معامله کې د خپل قوم ناحق مدد کوي. جی بالکل نو آیا تاسو چې څنګه او فرمایل نو آیا دې سره سره د وطن او د قوم نه بالکل بیزاره کېدل پکار دي یا اسلام مونږ ته د دې په منځ کې څه د اعتدال لاره ښودلې ده چې هغه انسان خپله کي نو خپل ملک سره او قوم سره به مینه محبت هم کوي د خپل ملک او د قوم دپاره به دې قرباني ورکوي او د قرباني ورکولو نه به وروستو کېږي نه. جی ډیر ښکلی سوال دی مفتی صاحب. اسلام یو داسې دین دی چې دا د انسان هر ډایمنشن چې کوم دی کور کوي. اسلام چې کوم دی انسانیت ته د انسانیت چې هر پهلو ده خوا که هغه انفرادي ده که هغه اجتماعي ده هغې ته چې کوم دی تعلیمات ورکوي ځکه اسلام یو داسې دین دی چې دا مکمل ضابط حیات دی. دې باره کې مونږ ته چې کوم دی اسلام مونږ نه په افراد کې پرېږدي نه په تفرید کې. الاسلام بین الافراط والتفرید. او بل قرآن مجید کی یو آیت تے اللہ تبارک و تعالی فرمائی وکذالک جعلناکم امتا وسطا. اللہ تبارک و تعالی دی امت ته چې کوم دی دا اعتدال وصف ورکړی دی نو مونږ بم چې کوم دی اعتدال اختیارو او دا اعتدال دا دی چې مونږ د وطن سره د قوم سره چې کوم دی د وطن او د قوم سره خپل محبت جاری وساتو خو لیکن دا محبت چې کوم دی دا مونږ د اعتدال په لاره باندې جاری وساتو نه چې مونږ یا چې کوم دی مکمل د دین نفرت وکړو د خپل وطن او د قوم نه او یا چې کوم دی مونږ ایکستریمیست شو بیا چې کوم دی انتها پسندې درجې نو دې دوانو نه به ځان بچ کو او د اعتدال په لاره باندې به ځان ګامزن ساتو د خپل وطن دپاره د خپل قوم دپاره به چې کوم دی محبت هغې سره ساتو هغې له به چې کوم دی یو قربانیان هر قسمه قرباني چې راځي هغه به ورکو او دا د اسلام نه مونږ ته ظاهره ده. د محبوب علیه الصلاة والسلام سیرت که دلته مونږ لږ بیا سټډي کړو د محبوب علیه الصلاة والسلام سیرت که وګورو محبوب علیه الصلاة والسلام چې کله د مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت کولو نو مکې مکرمې ته مخامخ شو مخاطب یې کوي فرمایل چې ای مکې که چېرته ستا د قوم ای مکې زه تا سره ډېر زیات محبت ساتم که چېرته ستا د قوم زه په وتلو باندې نو مه مجبوره کړې نو ما به ته کلم نه وې پرېښې. نو دا د محبوب علیه الصلاة والسلام دی حدیث ته وګورئ چې عملی طور مونږ ته د وطن سره محبت ښیي. او بیا بل یو روایت درته ذکر کومه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه مبارک فرمایي لولا حب الوطن
لخرب بلد السوء. که چرته د وطن محبت نه وي په زړونو کې نو بیا چې کوم دی لخرب بلد السوء، څومره چې ملکونه دي هغه به چې کوم دی برباد شي. او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مزید فرمای فبحب الاوطان عمرت البلدان، چې دا وطنونو په محبت سره چې کوم دی قومونه او ملکونه دا ترقی کوي. نو که اسلام مونږ وګورو، اسلام مونږ ته د اعتدال لار راکوي چې تاسو د وطن او د قوم سره محبت وساتئ، د ملک سره محبت وساتئ، او دغه محبت کې تاسو ته قربانیان راځي د هغې نم چې کوم دی دریغ مه کوئ. خو لیکن مه چې کوم دی ایکسټریمست کیږئ او مه چې کوم دی د وطن سره نفرت سره او بغض ساتي، بلکې د دې دوانو نه به ځان بچ کوئ او د اسلام چې کوم د اعتدال لاره ورکړې ده، د دې امت چې کوم وصف د امت وسطیت دی په هغې باندې به ځان متصف ساتو او په او د اعتدال لاره دا ده چې موږ د وطن سره محبت وساتو، د هغې دپاره چې قربانیان راځي د هغې نه دریغ ونه کړو. ماشاءالله تاسو خپلو گفتگو کې وفرمایل چې وطن سره مینه محبت. نن سبا که تاسو ګورئ جی نو ستاسو معلومات، ستاسو علم، ستاسو تجربه، ستاسو تجزیه څه ده چې دا نن سبا زمونږ د ملک کې کومه شخړه روانه ده د افغانستان سره جی او یا زمونږ په دې ملک کې زمونږ ته خپل اندرون خلک چې کوم دي هغوی نه مونږ ملک ته خطره ده، زمونږ په ملک کې نفرت خورئ، زمونږ په دې ملک کې بد امني خورئ او زمونږ په دې ملک کې عصبیت خورئ، لکه څنګه تاسو وفرمایل چې سن والا ځان لا، پنجاب والا ځان لا، سرحد والا PPK والا ځان لا. نو دې حوالې سره به ګران کتونکو ته داسې څه پیغام ورکوو؟ اوریدونکو ته زه دا پیغام ورکوم چې ګوره د اسلام چې کوم دی هغه مونږ تاسو ته ذکر کړ چې انما المؤمنون اخوه. افغانستان دی که پاکستان دی، که د افغانستان اوسیدونکي دي که د پاکستان دي، دا چې کوم دی دواړه مسلم برادر ملکونه دي او د دې خلک چې کوم دی مسلمانان دي. نو دی له پکار دا چې دی د محبت او د بایچارې چې کوم دی په ورورولۍ کې زندگی تیره کړي، نه چې کوم دی د دشمنۍ او د بغض په دغه کې. او هغه خلک چې کوم خلک په دې ملک کې په دې دغه کې نفرتونه خوري، نو د دې نفرتونو چې کوم دی بیا بهرني چې کوم طاقتونه دي، کوم دشمن عناصر پسند دي، هغې چې کوم دی د دې فایده اخلي او دغه خلک چې کوم دی هغې په خپل کنټرول کې بیا اخلي او دې ملک دپاره بیا چې کوم دی هغې ډایرکټلی چې کوم دی د دې ملک دپاره او انډایرکټلی د عالم اسلام دپاره چې کوم دی دا بیا یو غټه خطره ده. نو دې دپاره چې دا کوم وړې مسایل دي مونږ له پکار دي چې په دې باندې زده کړه وکړو، په دې باندې ځان پوهه کړو او دې مسایلو نه ځان روباسو چې کوم عالمي مسایل دي زمونږ چې کوم عالم اسلام ته کوم جدید چیلنجز دي چې په هغې باندې مونږ خپل نظر واچو او خپل نگاه چې کوم دی وسیعه وساتو او د هغې چې کوم چیلنجونه راځي په هغې باندې دغه وکړو. خپل قوم سره خپل ملک سره مینه نه چې دا عصبیت نه بلکې دا چې کوم دی جی په دې باره کې یو حدیث کې یو روایت کې راځي چې حب الوطن من الایمان، د وطن سره محبت دا خو د ایمان او د فطرت یو حصه ده. نو دا چې کوم دی په نشنلیزم کې نه راځي بلکې دا خو د دې خو اسلام اجازت ورکوي. نشنلیزم کې او قوم پرستی کې هغه راځي چې هغه انسان د انتها درجې ته ورسیږي او انتها پسندي اختیار کړي، نو دغه نه اسلام منع کوي. ماشاءالله ماشاءالله. خو عزتمندو تاسو ټلیفونونه هم شروع کړي دي، ستاسو د ټلیفونونو د زړه د کومې نه احترام کوم. د مولانا صاحب نه یو سوال کوم او انشاءالله بیا ستاسو ټلیفون طرف ته راځم. حکیم الامت علامه اقبال رحمه الله چا چې د پاکستان د خواب پیش کړو، د هغه په نظر کې وطنیت څه شی دی او هغه وطنیت ته په کوم نظر باندې کتلی دی وګوري؟ د علامه اقبال رحمه الله چې د هغه زندگی که چرته مونږ وګورو، د هغه اشعار وګورو، نو په ابتدایي دور کې هغه چې کوم دی د دې قام پرستۍ هغه ښکار و او په دې قام پرستۍ په محبت کې هغه یو ترانم لیکلی چې په ترانه هندي سره هغه مشهور ده. په هغې کې هغه فرمائے چې سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہے اس کی یہ گلستان ہمارا. نو علامه اقبال که ابتدایي دور وګوري تاسو نو هغه چې کوم دی قام پرسته و، خو لیکن بیا چې کله هغه یورپ ته لاړو، په یورپ کې هغه مغرب سټډي کو، هغې چې کوم دی په خپل سترګو سره د هغې دا بیانکه چهره وکته او د هغې چې دا کومه نظریه قوم پرستي چې مغرب روچته کړې ده، د دې چې کوم هغه د دوکې نه ډکه چهره وه هغې وکته. نو بیا علامه اقبال د دې قام پرستۍ نه چې کوم دی رجوع او رجوع کولو سره سره چې کوم دی د ملت تصور پیش کو، د قومیت او د وطنیت د پاره هغه د ملت تصور پیش کو. بیا چې کوم دی ملي
ترانه ملیم پیش کا په هغه کې هغه فرمایي چې چینو عرب ہمارا ہندوستا ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. دا د علامه اقبال چې ابتدایي دور کې هغه قام پرست و، خو لیکن بیا چې کوم دی د هغې نه هغه رجوع کا په هغه باندې دا اشکار شو، دا پې واضح شو چې دا قام پرستی چې کوم دی دا د اسلام د پاره، دا د عالم اسلام د پاره او د جمیع انسانیت د پاره چې کوم دی زهر قاتل دی. دې د وجې نه هغه رجوع وکړو. بیا چې کله هغه د خپل نظر په دنیا باندې وګرځولو او خپل چند گاون کې هغه خلک وکتو، هغه اهل شعور خلک چې هغې هم د دې قام پرستۍ شکار شوي، نو علامه اقبال هغې ته بیا په شعر کې گویا شو، ورته وویل چې اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. علامه اقبال فرمایي چې په خپل ملت باندې د اقوام مغرب چې کوم دی د هغې طور طریقې په خپل ملت باندې مه قیاس کوه، ځکه سته چې کوم دی د رسول هاشمي امتی او ستا د قوم چې کوم دی یو خاص ترکیب دی، یو خاص هیئت دی، یو خاص انداز دی، یو خاص خودداری ده، په هغه خودداری باندې ته چې کوم دی روان اوسه. اور بیا فرمائی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. چې دی اهل مغرب چې کوم دی د دې خو د دې چې څومره جمعیت دی د هغې انحصار په رنګ و نسل په جغرافیې باندې، خو لیکن ستا چې کوم قوت ته هغه د مذهب نه دی، نو لہذا ته خپل جمعیت برقرار اوساتو، په دې باندې اوسېږه. او که چرته تا خپل جمعیت برقرار ونه ساتلو، دین نه وړې، نو بیا فرمایي دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہا اور جمعیت ہوئی میں رخصت تو ملت بھی گئی. که چرته د دین د لمنه تا پرېښه، نو بیا ستا جمعیت هم چې کوم دی ځي، او چې جمعیت رخصت شو، نو بیا چې کوم دی ملت هم ځي. نو علامه اقبال هم چې کوم دی د قومیت هغه تصور پیش کړی دی چې کوم اسلام کړی دی، او د هغه تصور خلاف دی چې د کوم بنیاد رنګ نسل ثقافت جغرافیه کلتور وي، نو د هغې خلاف دی. ځکه دا قسمه حدبندیانې چې کوم دی دا د جمیع انساني برادرۍ قایمولو دپاره چې کوم دی دا رکاوټ ګرځېږي، بلکې هغه د هغه قومیت او د هغه وطنیت درس ورکوي، او د هغې داعي دی کوم چې اسلام ورکړی دی، چې هغه د اخوت دی، هغه د محبت دی. او دې باره کې هغه بیا فرمایي قوم مذهب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. نو که علامه اقبال مونږ وګورو، هغه مونږ ته دغه دا اخوت او د محبت پیغام راکوي، دا مونږ ته د قوم پرستۍ پیغام نه راکوي. او دا بیله خبره چې هغه اول د دې فتنې شکار شوی، خو لیکن بیا د دین رجوع وکړو، بیا په یو لوی انداز کې هغه یو نظم ولیکلو. په هغه نظم کې هغه فرمایي چې اس دور میں مئی اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آدر نے ترشوائے صنم اور بیا فرمائی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. علامه اقبال فرمایي چې موږ دا کم قومیت او دا وطن پرستی او قام پرستی اختیار کړی ده، د دې چې کم لباس دی هغه د مذهب کفن دی، نو لہذا ته د دې نه ځان وساته. هغه دا اشعارو کې هغه دې ته پیغام ورکوي، چونکې په هغه وخت کې عربو چې کم دی د ترکیانو خلاف د اهل مغربو سره مدد وکړو، د ترکیانو خلاف بغاوت وکړو، نو هغې چې کوم دی ټوکړې ټوکړې شو، د عالم اسلام ټوکړې ټوکړې شو، نو تهذیب کې آزر نه ترشوای صنم اور نوی نوی بوتان چې کوم دی هغه اتراشلی شو، او هغه په دې بنیاد باندې چې انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نو علامه اقبال کا وګورئ بیا مزید هغه فرمائی یہ بت کے تراشید تہذیب نوی ہے، غارت گری کاشان دین نبوی ہے. اور بیا فرمائی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیز ہے تو مصطفی ہے. اور بیا فرمائی نظارہ دیرین زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. هغه فرمائی چې ته خو مصطفی یې، ستا خو چې کوم دی د محبوب علیه صلات وسلام په زندګۍ باندې عمل کول دي، د هغه په لاره باندې تګ دی، نو لہذا ستا دپاره دا جایز نه چې ته د اهل مغرب چې کوم دی تقلید وکړي او خپل اسلام پرېږدي. تا ته خو د توحید نه قوت او طاقت ملاویږي، لہذا ته هغه قوت او طاقت چې کوم دی په ځان کې راوله، اجتماعیت راوله، په دې باندې روان شه، نو بیا به چې کوم دی ته دنیا ته اخای نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. بیا به چې کوم دی ته د دې قابل شي چې دا کوم بت دی اهل مغرب ستا دپاره جوړ کړی، ته به دې ته شکست ورکولی شي. نو دا د علامه اقبال هغه وطنیت او د قومیت
چې کم هغې باره کې هغه کم تصور ورکړی دی ډېر واضح دی زمونږ دپاره چې کم دی په هغې کې ډېر واضح تعلیمات پراته دي. ماشاءالله ماشاءالله. خوږو عزتمندو بهترین ښه انداز کې مولانا محبوب الله مصطفوي صاحب اظهار د خپلو خیالاتو کوي. زه ستاسو په خدمت کې یو حدیث مبارکه بیانوم. جی جی. حضرت سیدنا عباد بن کثیر شامی رحمہ اللہ فصیلہ نامی خاتون سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آدمی اپنی قوم سے محبت کرے تو کیا یہ عصبیت قوم پرستی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولكن العصبیہ ولكن من العصبیہ ان يعین الرجل قومه على الظلم. نہیں بلکہ عصبیت ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت کرے باوجود یہ کہ اس کی قوم ظلم پر ہو. جی جی بالکل جی. حضرت صاحب دا موجوده چې کوم دور روان دی دی کې داسې مثالی ملک چې هغه د وطنیت نه بچي وي او د ترقۍ په لاره باندې رواني، یا داسې ملک چې وطنیت په قوم پرستۍ کې مبتلا وي او د ناکامۍ ښکار شوي وي داسې قوم. جی مفتی صاحب ډېر ښکلی سوال دی. که دې دور کې مونږ وګورو نو مونږ سره ډېر واضح مثالونه پراته دي. لکه مونږ سره نږدې ملک چاینا تاسو وګورئ، دیم چې کوم دی په څه وخت کې د وطنیت او د قومیت د قام پرستۍ چې کوم دی دې ښکارو او تر دې پورې د دې دومره انتها درجې ته رسیدو که دې ته به چا فني لطیفه هم وویله که نه نو که چېرته به بل زبان کې و دې به هغه نه تسلیموله، دې به پې خندا نه کوله. یعنې دې دومره هغه د انتها درجې ته رسېدلي وه د خپل لسان او د خپل ثقافت او د خپل جغرافیې په هغه محبت کې. خو بیا کله تاسو وګورئ دې چې دا نن په ترقۍ باندې ګامزن دي، دی اله په ترقۍ باندې ګامزن شو چې کله دی دا قومیت او د وطنیت او قام پرستی دی پرېښوه نو دی په ترقۍ باندې ګامزن شو. او دی څنګه ګامزن شو؟ د دې چې کوم دی یو لیډر و ډینګ شاوپینګ، هغه چې کوم دی هغه ټیکنوکریټ سو، هغه چې کوم دی دا چاینا والا ته وویل چې یاره که تاسو دې قام پرستۍ کې دومره ور مبتلا یو دومره ور مستغرق او مشغول یې تاسو کلم ترقي نشئ کولی. کلم ترقي نشئ کولی. یو ټلیفون اخلو بیا. جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم صاحبہ. وعلیکم السلام. صاحبہ تاسو او تاسو ټیم ته او مفتی صاحب ته سپیشل په دواله سلام پیښ کوم. وعلیکم السلام. جزاک حاجی دا یو تاسو چې کومه دا خلک قبرونه پخایي، دا قبرستان کې قبرونه پخایي، ما چې دغه پخېدو به ثوابي او کچا قبر به ثوابي، په دې باندې لږ معلومات راکړئ صاحبہ. خاجي ٹھیک شو جی. ډېره زیاته مننه کوم پونټي. خوږو عزتمندو زمونږه رور سوال وکړو او د هغې مختصر جواب دا دی که پوه نشي بیا به انشاءالله تفصیلي جواب ورکو چې قبر په اندازه د یو لیشت د پاره د احکام یعنی مضبوطوالی دا جایز دی او د پاره د زینت پې نه پخې نو په اندازه د یو لیش پخول دا پوخوالی د پاره جایز دی او یو لیش نه زیات دا مکروه دی او د پاره د زینت پخول نه دی پکار. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک او کوم ځای نه؟ نورګل خبرې کوم د جمرود ګودر نه. تاسو ته پروګرام کې هرکلی ستړي ما شو مفتي صاحب تام مهرباني. جزاک الله. ډېره مننه. مو دا مفتي صاحب نه دا پښتنه کوله که نه جی دا وی په کوم کلي کې سپای و تصویر وی یخ کلي لا رحمان پرشتې نه رودرمي دا پښتنه میته کوله. او بل دا خبره مو مفتي صاحب نه بله دا پښتنه کوله که نه جی اوس یو کاس ته لمونځ ته کازو شولو هسې څه ګناه یې ونه وي صرف یو لمونځ د انسان نه کازو شي دا پښتنه میته کوله. یو لمونځ قضا شي نو څه مطلب اوس یو لمونځ یې نه کازو شي که نه ګناه یې وي که نه یې وي صرف یو لمونځ یې نه انسان نه کازو شي. مختصر جواب دا دی چې مونځ قضا کول دا ګناه کبیره ده. قصدن عمدن مونځ پرې ښودل یو که دوه وي ګناه کبیره ده، غټه ګناه ده. توبه دې وباسي رښتونی او مونځ قضا دې راوګرځئ. او دویم نمبر کم کور کې چې سپی وي بلا ضرورت رحمت فرشتي نه ځي. کم کور کې چې تصویر اویزان وي یا په دیوال باندې زوړن وي یا شوکیس کې پروتي
ښکاره وي هغې ته د رحمت فرشتي نه ځي. چې تاسو خپله خبره چې پوره کوي بیا په ټیلیفون جی ته نو راشئ. ډینګ شاپینګ چې کوم دی خپل قوم ته وویل چاینا والو ته چې تاسو هیڅ کله هم ترقي نشي کولی چې تر څو پورې تاسو دنیا سره ځان نی یوځای کړی، تاسو عالمي دنیا سره چې کوم دی ځان نی برابر جی کړی. جی نو دغه ټیکنوکریټس چې کوم دی د دې دغه لیډر دا چاینا چې کوم دی د قام پرستۍ نه چې روویسته، نو نن تاسو د چاینا ترقي کتی شي چې هغې په کومه درجو باندې هغې نن روان دي. دې نه علاوه تاسو د امریکا چې نن سبا هغه سوپر پاور دی که هغې مونږ وګورو نو هغې چې کوم دی یو ویزه تیاره کړې ده. هغې ټوله دنیا کې داسې تکړه خلک او پوی خلک ګوري، قام پرستۍ ته هغې ته ترجیح نه ورکوي. هغې دا نه وي چې د زبان څه دی څه دی بس، بلکې زبان باندې هم هغې ترجیح نه ورکوي. هغې وي چې کوم پوی خلک دی هغه پوی خلک هغې چې کوم دی دقه یو ویزه اناونس کړې ده او اساني هغې ته راوستې او د هر دنیا نه چې د ټولې دنیا نه چې کوم دی هغې دا تکړه خلک راولي او یو هب یې ځان نه جوړ کړی دی. نو تاسو وګورئ په امریکا کې چې کوم دی 50% چې څومره ساینسدانان دي دا د یو بل د نورو ملکونو د دې خپل نه دي. نو دا وګورئ دې قام پرستي پرېښې ده، بلکې دې چې کوم دی یو خپله بېله نظریه استعمال کړې ده او په هغې باندې دې چې کوم دی نن په ترقۍ کې دي. اوس تاسو هغه ملکونه به زه درته یو دوه درې مثالونو کې ذکر کړم چې دا چا 2-3 مثالونه به ذکر کړي. را ټیلیفون اخلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علامه سے مازلی او بڑا بیره. مننه جی مننه، خوشحاله شئ. علامه صاحب ملمت سلام کوما. جی جی ډېره مننه جزاک. او ملغلره دراوسته د معلوماتو ډکه ملغلره دراوسته ده. جی جی ماشاءالله ماشاءالله. یاره جی ډېر ښکلی لیکچر یې موږ له راکړو که نه. جی جی هغې کې د مساواتو خبره یې وکړه، د نیشنلزم خبره یې وکړه، د قومیت خبره یې وکړه، علامه اقبال یې پکې یاد کړو. جی جی ټولې خبرې مې واورېدې که نه. او جی نو لکه ځکه خو موږ نه وایو که نه چې خلکو ته وایو چې یاره صراط مستقیم واورئ چې څه پرې زده کوي. شاباش شاباش. او دا هغه مېلمانه تاسو راولئ چې د هغې د ژوند په تجربه هم شته او هغې سټډي شته دی، هغې پې خپل عمل هم کوي، هغې چې کوم دی په عمل باندې ډېر لوی نظر ساتي. ګورئ ماشاءالله جزاک الله. نو علامه صاحب زه یو تپوس کوم. جی جی چې خو تاسو چې مازلي او بډه ډېره دعاګانو کې یا ساتئ که نه. خامخا ضرور مونږ باندې فرض ده. دا دې چې بیا په دې خپل بیان کې دا د مساواتو خبره وکړه که نه. جی جی چې عربي ته په اجمي باندې فوقیت نشته دی او سپین ته په تور باندې نشته، مالدار په غریب باندې فوقیت نشته که نه. جی جی که فوقیت دی نو صرف د تقوا خبره ده. جی جی نو آیا د نبي علیه السلام چې کوم دی دغه ته پیشنګویي شوې وه که هغه خپل مخکې حالاتو کې دغسې کسان یې کتلي چې د امیر او د غریب هغه فرق پکې شته دی؟ حاجی 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 خوشحاله وباد. په سوال باندې جی پوه شوئ؟ جی جی زه غواړم چې دې د سوال جواب وشو بیا تاسو خپله جی خبره. ماشاءالله ډېر ښکلی انداز کې دې سوال وکړو. یقینا د اسلام نه مخکې دا عصبیت و، دا قوم پرستی و، دا رنګ و نسل او دا فوق و ما تحت چې کوم دا تسلسل و دا و. او په دې کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته ابو جهل هم چې کوم دی ویلو چې ته ځان نه دا ادنا کسان پاسو نو اله به مونږ تا سره کینو او اله به بیا تا سره مونږ اګری شو. نو په هغه وخت کې چې کوم دی دا د فوقیت او دا چې کوم ریسیزم دی دا و. نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام د دې چې کوم دی مکمل هغه جړلې ختمې کړي. د اسلام نه مخکې که تاسو د عرب وګورئ هغې به چې کوم دی عجم ته ډېر په عجیب انداز کې کتل. اوس هم ډېر خلک د دې چې کوم د دې فتنې شکار دي او هغې اوس هم عجمو ته ګوري. خو لیکن اسلام چې کوم دی دا جړلې ختمې کړي او محبوب علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې کل شیء هر هغه شي چې هغه د جاهلیت و هغه چې کوم دی موضوع کو، هغه محبوب علیه السلام فرمایي چې تحت قدمي ما د خپل قدم د لاندې چې کوم دی هغه ریزه ریزه کو ختم مې کو. نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام په دور کې هم دا څیز و، خو محبوب علیه الصلاۃ والسلام د دې چې کوم دی مکمل جلد ختم کړي، صفایه وکړي. جی ماشاءالله تاسو د دې خپل خبرو خلاصه که حاضرینو ته هدیه کا او تحفه مو کا. جی زه دې خپل اوریدونکو ته دا خلاصه ورکوم چې ګوره نن که تاسو په دې دور کې وګورئ نو چې څوک هم د قام پرستۍ
هغه ښکار دي هغې چې کوم دی په ترقۍ سره مخکې نه دي هغې ترقۍ سره مخامخ نه دي بلکې شکست لري دي او د دې یو زنده مثال تاسو وګورئ لکه بنګلادیش چې موږ نه جدا شوی نو هغه چې کوم دی د قام پرستۍ هغې چې کوم دی د خپل هغه بنګالیت ډېر زیات پرچار شروع کړو په هغې کې هغې موږ نه جدا شو هغې د خپل زبان هم دغه غوښتو طویله گفتگو ده طویله واقعه ده خو لیکن تاسو وګورئ 50 سال چې کوم دی هغې ته دا اندازه ونه شوه چې موږ د بل چا غلام یو بهارت چې کوم دی په موږ باندې هولډ ساتي اوس هغې ته دا اندازو شوه دغه شان تاسو وګورئ د قام پرستۍ په بنیاد باندې نور چې څومره ملکونه هغه آزاد شوي لکه ازبکستان شو دا چې کوم دی ترقي پذیر نه دي دا چې کوم دی ترقي یافته نه دي بلکې دی اوس ځان ترقۍ ته چې کوم دی وړاندې کوي او هغه قومونه او ملکونه چې هغې قام پرستۍ نه ځان بچ ساتلې هغې په ترقۍ باندې نو زه خپل اوریدونکو ته دا پیغام ورکوم چې اسلام چې کوم درس ورکړی دی د قومیت د وطنیت چې هغه د اعتدال لاره ده هغه د محبت او د اخوت چې کوم پیغام دی په هغې باندې عمل وکړي او دا چې کوم فتنې راوچتې شوي دي دا ما تاسو ته ذکر چې یو بیرونی مسایل یو بیرونی حملې دي یو چې کوم دی اندرونی دي د بیرونی خو چې کوم دی مونږ هغه مخنیوي کوو الحمدلله خو لیکن د دې اندرونی چې کوم دی د دې مخنیوي کول پکار دی که چېرته مونږ د دې اندرونی حملو مخنیوي اونکو د دې نظریاتي دغه مخنیوي اونکو نو دا چې کوم دی زمونږ بیرونی چې کوم دشمنان دی هغې ته چې کوم دی لاره اواري نو په دې باندې خصوصي توجه پکار ده هر اوریدونکي له چې کوم دی هغه په خپل ځان هم پوه کړي او خپل اولاد او خپل خصوصا نوجوان په دې خبره باندې پوه کړي چې د قام پرستۍ نه هغې ځان وساتي د ملک او قوم سره محبت وساتي او د دې لپاره قربانیانې ورکړي خو لیکن د افراط او د تفرید د لارې نه چې ځان وساتي او په اعتدال باندې روان شي جزاک الله خوږو عزتمندو زه خپل ګران قدر راغلی میلمه مولانا محبوب الله مصطفی صاحب د خپل طرف نه د خپل ټول ټیم د طرف نه شکریا ده ډیره مننه جزاک الله خوږو عزتمندو انشاءالله جون وفا کړي بیا به سره یو ځای کیږو مخامخ کیږو به فی امان الله